مدرسې متعلق شوی و خو ښه نه وه چې خلکو یې مدرسه بنده شوه او دارالعلوم حقانیه بنده ده او چا ویډیو هم زما په خیال خوره کړې وه چې کمرې بندې دي او طالبان چوټي شو لنګر خلاص شو فلان او فلان فلان دا هسې فضول خبره وه صرف د استادانو په مشوره باندې محتمم صاحب چونکې څه معمولي غوندې بلونه زیات شوي وو د مدرسې د ګیس او د بجلۍ وغیره او لنګر لږ قرضداري شوي نو د هغې دپاره محتمم صاحب محترم او د مدرسې استادانو دا وکړه چې ما زیارت د چهارشنبې په ورځ باندې سبق وشو او زیارت چوټي شوه او دا د نن بیا د خالي ورځ د وزیري ده الحمدلله او ټول طالبان الحمدلله موجود ډوډۍ هم شته لکه ډوډۍ هم نن خوړلې ده که نه ماشاءالله ډوډۍ هم شته ترکاري هم شته مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د دې مدرسې بنیاد په اخلاص ایښودی دی الحمدلله او حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه دواړه زموږ استادان دي هغوی په ډېر اخلاص سره د مدرسې خدمت کړی دی ماشاءالله او زموږ محتمم صاحب مولانا انوار الحق صاحب دامت برکاتهم الحمدلله هغه محتمم دی او د هغوی سترګې دي د مولانا صاحب رحمت الله علیه او د مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه معتمد او شیخ الحدیث تاسو استاد نو انشاءالله دا د اخلاص مدرسه او دا به خدای په اخلاص چلیږي خیر انشاءالله بس هغه شی او زما ګمان دا دی چې ډېرو خلکو د مدرسې سره تعاون وکړو او ګمان دا دی چې هغه خرچې به خلاصې شوي پوره شوې به انشاءالله اندازه داسې انشاءالله نو بس صرف دا ده چې زه شکریا ادا کوم د هغې خلکو چې هغوی مدرسې سره تعاون وکړو مدرسې سره اخلاص وکړو طالبانو په واسطه چا کړی دی چا به ذات په خپله کړی دی الله دې ول ډېر خیر ورکړي الله دې ول خوشحالي ورکړي مدرسه به چرې نه بندېږي انشاءالله مولانا دا دیوبند ثاني دی دا غټه مدرسه را دې ته دعاګانې شوي دي په دې کې د احادیثو دومره غټ درس چې داسې په ډېرو مدرسو کې داسې درس نشته د دې داسې شاګردان دي چې هغه نن سبا په مختلفو ځایونو کې د احادیثو استادان دي الحمدلله فقهات یې وتې دي ماشاءالله نو دا به نه بندېږي دا خبره چې چا هم کړې ده نو بس هسې که په اخلاص یې کړي خدای دې وله اجر ورکړي او که چا په اخلاص نه کړي خو زما دا خبر بالکل نه وه خوښه شوې حقیقت درته وایم ځکه خو زه نن رالم سبق له د خالي په ورځ مې زه ځم د خالي په ورځ او زه ګورم چې طالبان شته که نشته الحمدلله د مدرسې رونق بحاله دی ماشاءالله او ټول طالبان موجود دي او لنګر چالو دی هېڅ خبره نشته بس چا چې هم د بجلی یا د سوی ګیس د بل په مد کې تعاون وکړو یا د لنګر په مد کې تعاون وکړو الله دې خوشحاله او د بیا خبر کوم چې دا کوړي خلکو ډېر تعاون وکړو او لنګر نه ډېر څیزونه راوړل ماشاءالله دا کوړي خلک اکوړوال او ګیر چاپېره خلک دا خو ډېر مخلصان او ښه خلک دي الله دې خوشحاله کړي دوی کې صلاحیت او ځکه خو دا مدرسه خدای پاک دوی له راوړلې ده او مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دې له جړاګانې کړي دا به خدای نه خوارئ که خیر انشاءالله العظیم او نه به دا خدای پاک او داسې معمولي دا قصې پیسې خو روانې دي صاحب دا ګرانې مرانې دا یدن پکې بیا تیل کم ځای ته ورسېد دا قصې پیسې خو پکې شته نو دا به راځي که خیر ګراني به هم راځي ارزاني به هم راځي دین دی د خدای دی هغه به چلی که خیر انشاءالله نو کومو دوستانو چې تعاون کړی دی زنانو پکې تعاون کړی دی چا هم چې تعاون کړی دی او ګوره والیم مالیم زنانو راوړلي دي نو چې چا تعاون کړی زنانو الله دې ول خیر او عافیت او برکات ورکړي خدای دې دا صدقې قبولې کړي او چې کوم طالبانو لا راوړي داخلي کړي نه دي هغوی له دې خدای اجر او برکت ورکړي مدرسې له دې خدای مزیده ترقي ورکړي او حضرت زمونږ شیخ زمونږ مشر حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نور الله منقده زما استاد شهید اسلام حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه او د هغوی چې کوم خدمات کړي دي الله دې په قبرونو انوار نازل کړي او الله تعالی دې د آخرت خوشحالۍ اظهار صاحب اظهار الحق صاحب مولانا صاحب هغه د دې مدرسې بې لوثه خدمت کړې الله دې ول خیر اجرونه برکتونه ورکړي او مولانا صاحب ته محتمم صاحب ته دعا وکړي الله روغ صحت او عافیت ورکړي او الله دې د مدرسې د حضرت شیخ چې څومره بچي دي لوڅي دي الله دې په ټولو د مدرسه الله بده کړي او الله دې اتفاق او اتحاد نصیب کړي تاسو دې الله خوشحاله کړي برحمتک یا